او بیا مدینه منورې ته چې لاړ شي ماشاءالله نو ټول د رسول الله مبارک نقشه به د مخې ته راځي او چې بیا حضور پاک ته مخامخ ودرېږي او سلام کې قسم په خدای د دنیا لکونو کرونو ته قربان د خپل مبارک پیغمبر یو سلام ته چې مخامخ ودرېږي قسم په خدای لکونو کرونو ته قربان څومره خوند کوي د هغه ملګري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغې ته مخامخ ودرېږي او سلام پې کوي څومره خوند کوي د حضور پاک په جومات کې ریاض الجنت کې منځ کې څومره خوند کوي په نور جومات کې منځ کې څومره خوند کوي زما ورو قبا ته به لاړ چې مسجد قبا ته رسول الله مبارک فرمایي چې کوم انسان په خپل ځای کې ځان پاک کړي ښکلی اودس وکړي خشته مسواک وغیره ومږي من تطهر فی بیتی او بیا دې لاړ شي مسجد قبا ته او 2 رکعاته نفل وکړي دله به خدای د عمرې ثواب ورکړي مګر چې د خدای د رضا دپاره لاړ شي عمره کې او مدینې ته لاړ شي دومره اجرونه او ثوابونه به وګټې دومره چې ستا کمپیوټر یې هم نشي لیکلی و نن سبا دا ما مخکې ویډیو سیم درته وایم نن سبا صاحبه خلکو خپل عبادتونه په دې ټچ موبایل تباه و برباد کړل په طواف کې به رواني هر چا به موبایل ځان ته مخامخ نیول طواف ختم هغه د طواف برکتونه ختم شوي دي هر چا به موبایل لیستی لاس پې اوچت کړي او بس هغې ته به ګورو بیت الله ته به ځان مخامخ کړي او خلکو ته ښې ریاکاري کوي څوک په لایو لګیا دی او څوک په ریکارډنګ لګیا دی او هغه تصویر ځان لوبا چې زه خو طواف کوم نو چې ریا دی وکړه طواف یاره زما ښکلې مبارک پیغمبر نه قربان زما قسم په خدای دی فرمایلی دي وی اخره زمانه کې به خلک طواف او حج له او عمرو لذي خو د ریا دپاره دقه شی صفا مروه کې وی او ځان ته به موبایل نیولی ما به غصه وکړه خلکو ته چې د خدای خاطر وکړې یو ملګري ته دونه غصه شم چې مې ډیلیټ کړه بیا هم دا ما خلکو ایستلي خبر هم نه یم ورله ایستلي او دلته یې رالیږلي د بیا د مدینې منورې د رسول الله مبارک مخې ته موبایل د هغه خو په سلګونو وي هر چا راستی موبایل او د حضور پاک د روزې مبارکې مخې ته ما وی د خدای نیکبختیانو دې ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کم انسان د زیروح تصویر وباسي په ده د خدای لعنت نازل شي ما ته به خلک ودرې د مدینې په جومات کې یو تصویر د سره وباسم ما پابندي لګولې نه یو را سره وباسه یا لکه دلته ما پابندي لګولې ده او ګناه ده وی برکت له وباسم واوره ګناه برکت نه کوي هلکه امینه ګناه برکت نه کوي نو په ګناه کې برکت د کم نه راغی یا خدای پاک پرېږدي دې کم دی تلاوت کې هلته بل درته شی نه ویلي چې طواف کې بل درته شی نه ویلي ځان نه به خبر هم نه دونه تصویرونه درته وباسي چې د حد نه ځکه هسې تصویر وباسي چې ته سیل له لاړې یو ځای ته لاړې بیا هم ښه نه ده ګناه ده زه خو ورته ګناه وایم خو زه بیا هم نو طواف کې ولې وباسې ظالمه سعی کې ولې وباسې د خدای نیکبخته او د رسول الله مبارک سلام له چې دی د هغه په جومات کې ولې وباسې دا زمونږ نن سبا یو رواج جوړ شوی خدای هم ټول بوزه هلکه په شوق ووایه که او چې خدای هم بوزي که نه د جمعې پر دا په مال او دولت نه ده ګورې دا په دې اړه ده دلته چې د شوق پروت وي خدای به دله انتظام کوي که خیر انشاءالله دا په دې نه ده ډېر مالداران به راته وښیم چې حج یې په سترګو ونه لید عمره یې ونه لیدله او لاړ د آخرت ته او ډېر په خدای مې د قسم مسکینان او عجزان به راته وښیمه او دیاړي مار به راته وښیمه چې هغه او قصبګر به راته وښیم چې هغه خدای پاک بوتلي دا د خدای په فضل